أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورة الروم 20 نمبر آیات. دی 20 نمبر آیات کی د الله تعالی قدرتونه ذکر کی او دا قدرتونه ذکر کول د اصلي عنوان د ثابتولو د لپاره دلیل جوړي. اصلي عنوان زمونږ دا و چې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړي او وروسته د مظلومیت نه الله تعالی خامخا دی غالب کی او الله تعالی په دې باندې قادر دی مخالفین نه انتقام علي. اوس دغه مسله باندې دا بل دلیل عقلی ذکر کی. په دې صورت کې و آیاتونه د سید چې پاغي پاور سر کې ومن آیاته راغلي او دا دلیل په دې خبره باندې اشاره ده. دې خبره ده چې دغه دلایل بیخ ښکارا دي واضح دي نو په دې وجه باندې اشاره مکتي ومن آیاته ذکر شوی دی. دغه دلایل د اصلي عنوان ثابتولو د لپاره یو مضمون دی. نو الله تعالی ومن آیاته بعض د نخود الله تعالی نه بعض نخې د قدرتونو د الله تعالی نه ان خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې د انسانانو پیدایش د الله تعالی د لوی قدرتونو نه دي. من تراب د خاورنا انسان د خاورې نه پیدا دی. دا کوم نسبت چې د انسانانو د خاورې نه پیدا دی یا خدا اتباع د نسبت لري نسبت د نسبت بعیده وي. یعنی دا انسانان د آدم علیه السلام اولاد دی او دا آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا او نسبت بعیده بشي. یا دا خلقکم نسبت بعیده نه دی بلکې قریبه د نزدې نسبت. ځکه چې انسان د نطفه نه پیدا کیږي نطفه چې کوم د غذایت نه جوړیږي غذایت چې کوم د خاورونو پیدا کیږي. یعنی نطفه د خوراکونو خلاصه ده. خوراکونه کوم ځای کې جوړیږي د خاورو کې پیدا کیږي. خوراکونه ټول خاورونو پیدا کیږي. څومره پیداوار چې د ځمکې نه سرغونېږي نو په دغه اعتبار سره به دا نسبت قریبه شي لري بنشي. تاسو د یو د سیز نه پیدا یې چې هغه سیز بنیاد د خاورې نه دی. ثم اذا انتم بشرون بیا تاسو انسانان شوي تنتشرون خواره شوي په دنیا کې. د خاورو نه دومره قیمتي انسان جوړول ټولې دنیا ته رسېدل د الله تعالی د عظیم قدرتونو نه دي. ومن آیاته بعض د نخود الله تعالی نه ان خلقکم چې پیدا کړی ان خلق لكم چې پیدا کړی د تاسو لپاره من انفسکم تاسو د نفسونو نه یعنی تاسو د جنس نه هغه انسانان دي تاسو انسانان ازواجن بیبیانی لتسكنوا الیها تاسو سکون او آرام حاصل کړئ د هغینا وجعل غرزول دې بینکم تاسو په منځ کې یعنی د خاون او د خزې منځ کې مودتا محبت و رحمتا او نرمي. ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیات خامخ ډیری ناخې دي لقوم یتفکرون د قوم د پاره چې فکر کوي. د انسان د پاره د نارینه د پاره زنانه پیدایش بیا دې منځ کې کم تعلقات دي کم محبت دي او کم مناسبت دي دغه په اړخونو باندې چې فکر کوي نو بده کې ډیر قدرتونه به مخ ته راشي. ډیر علامات الله تعالی د لوی قدرتونو ډیر نظاری به مخ ته راشي. لقوم يتفکرون د قوم د پاره چې فکر کوي چې غافل قوم نه. ومن آیاته بعض د نخود الله تعالی نه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو د ځمکې دی. واختلاف السنتکم والوانکم اختلاف د جب استاسو او د رنگونو استاسو دی. د الله تعالی د لوی قدرتونو نه دا هم د اسمانونو او دروري دي بغیر د ستنو نه. بلندی په کم حد کې ده شوی نه راغورځيږي نه زړیږي نه. دغه شان د ځمکې پراختیا د هغې چې کوم خصوصیات دي چې دې کې انسان ډوبېږي نه دومره سخت هم نه راځي پیدا نه حاصله کېږي دومره نرم هم نه سړی پکې ډوب شي. هر قسم ضرورت د دې نه پوره کېږي ډېر پراخ انداز لري. دا ټول د الله تعالی د لوی قدرتونو نه دي. واختلاف السنتکم او اختلاف د ژبو ستاسو چې تاسو مختلفې ژبې دنیا کې ویل کېږي مختلف زبانونه چلیږي. دا دومره اختلاف د زبانونو د الله تعالی د لوی قدرتونو نه دي. والوانکم رنگونه استاسو په دنیا کې ډېر قسم رنگونو خلق اوسېږي تور سره او سپین هر قسم. ان فی ذلک یقینا بدی کې لآیات للعالمین خامخ نخذ ډېر نخذ للعالمین د پاره د پوهیدونکو عالمین چې کوم کسان علم لري خیارتیا لري. نو د دنیا د جغرافیا او د دې د مخلوقات چې کله سرچ کې مطالعه کی
ډېرې نظارې او د الله تعالی به ورته مخې ته راشي. ومن آیاته بعض د نښو د الله تعالی نه منامکم خوب ستاسو دی باللیل والنهار د شپې او د ورځې. د خوب زیاته حصه د شپې لږه د ورځې، نو په دې وجه لیل مخکې کړو نهار ورځې وروسته کړه. وابتغاؤکم او لټول ستاسو من فضل د الله تعالی لره. د الله تعالی فضل لټول نه مراد حلال رزق ګټل دي، حلال روزګار کول. نو په دې شپه ورځ کې ستاسو د پاره زیاته حصه خوب د شپې او کمه حصه د ورځې چې ګرمي خوب د سنت دی، او دغه شان بریدوانو کې حلال رزق لټول. ان فی ذلک یقینا بدې کې هم لآیات خامخ ډېرې نښې دي لقوم یسمعون د قوم د پاره چې اوري وګ دي خبره ده نافرمان خلق نه. ومن آیاته بعض د نښو د الله تعالی نه یوریکم البرق چې خای تاسو ته بریخ خوفا وطمعا د یری او د تمی. بریخ چې وشي بدې کې د یری امکان هم شته چې تندر را پرې نه وځي، دومره ډېر باران ونه شي چې نقصان ونه کړي. یا کم کسان چې هغوی د هغوی سره د سامانونه ورسره چې بارانې خرابوي یا سفر باندې روان دي، دغه خلک د باران نه باران په حالاتو کې یریږي، د بریخ نه یریږي چې باران به راشي. خاص کر د زمیندارانو دپاره چې کله پس لرې ګډوډ پروت دي نه بریخ سره یریږي چې نقصان ونه کړي. وطمعا او د تمې چې د باران امید هم کېدای چې باران به وشي او ډېرو ځایونو ته فایده هم ورسوي. د یو بریخ کې دننه د تمې مرحله هم شته، د یری مرحله پکې هم موجود ده. وينزل من السماء ماء او نازلې د اسمان نه طرف نه ماء اوبو ويحيي به الارض رجندای کی په دې سره زمکه بعد موت او رسل مرګ د هغینا زمکه مرګ د زمکه وچېدل دي خوشحالي او د ژوند کېدل بل تازه کېدل شنه کېدل دي. ان فی ذلک یقینا بدې کې لآیات خامخ ډېرې نښې دي لقوم یعقلون د قوم د پاره چې عقل لري، عقل من خلق او خيار خلق. ومن آیاته بعض د نښو د الله تعالی نه ان تقوم السماء چې ولاړ له اسمان والارض زمکه بامره په حکم د الله تعالی باندې. ثم اذا دعاکم بیا هر کله چې راو بلی تاسو دعوتن پر بلل سره من الارض زمکینا اذا انتم تخرجون الناس بداسو د قبرون راوځي چې کله الله تعالی حکم وکړي چې بس راوځي د قبرون تاسو د قبرون نه بیا راوځي نه به راوځي. نو دا حمد الله تعالی لوی عظیم قدرت چې انسان خاورې شي بخاور کې دومره زمانه تیرېدل او د اواز سره بیا زریدل د قبرون نه راوتل. وله رضی الله تعالی د پاره من هغه سودی په السماوات والارض چې په اسمانونو کې دی او بزمکه کې دي کل له قانتون ټول دی الله تعالی د پاره تابعدار. قنوت دو قسمونه دی، یو ته قنوت تسخیر تکوینی ویل کېږي او بل تسخیر تشریعي ویل کېږي، تابعداري تشریعي تابعداري. کدا تکوینی قنوت شي بیا پیدا مانش چې ټول مخلوق د الله تعالی د پاره په تکوینی نظام کې غیر اختیاري تابعدار دي. څنګه غیر اختیاري تابعدار دي؟ ګوره کله چې الله تعالی وغواړي چې انسانان دومره مقدار انسانان پیدا کړي دنیا ته راشي هم دغه سي برازي سو کې مخه نشي نیولې. کله وغواړي چې پلانې کس پلانې ورځ باندې بمړکیږي او دغه پس ټاګر ټیم دی مړکیږي به نو اوس په تکوینی نظام کې دا انسان غیر اختیاري د الله تعالی تابع دی، د خو تقدیر نه شي خپل تاریخ بدلول نه شي چې بس دغه تاریخ باندې نه لګورستا یا لګ مخ کې دي شي یا دغه شان الله تعالی په سره راځي د انسان په بیماریږي او مرز بیا ټیک اوس د بیماری سکیږي خو د بدیم بیماری دلو کې با د تکوینی نظام کې د الله تعالی تابعدار دی، نشي کولای چې وایي زه مرز نه غواړم زه مرز نه دی خو نه دی بیماریږم. دغه سي غمونه خوشحالیانی چې کوم په انسانانو راځي په ټولو احوالو کې انسان غیر اختیاري د الله تعالی تابع دی، اسم نشي کولای چې چتر لنش. نو دا په تکوینی قنوت شي. کله نه مراد تشریعي واغستل شي چې په شرعي احکامو کې د مخلوق د الله تعالی تابعدار دی. نو باندې ځکه کې بیا بلک بحثي چې کل له قانتون ټول صالح خلق د الله تعالی لپاره تابعدار دی. نو کلن دا کلن اضافي شي او دا استغراقی چې کوم قسم دی هغه نه یعنی مطلب پیدا شي د دې ټول مخلوقات نه دي مراد چې ټول مخلوق د الله تعالی تابع رسول نه فرمانی نه کړي معنی نشولا بلکې معنی دا شو چې کل له قانتون ټول صالح خلق د الله تعالی تابعداري کوي به د معنی شي. نو په دې ځکه خبر توحید اثبات وشي چې کوم خلق نیکان دي خدای الله تعالی تابعدار دي، چې کوم نیکان نری د بوتانو د قبرونو تابعدار دي بیا به د معنی شي. دا دواړه معنی د ځکه کې سمون خوري او د معنی شته دي.
وهو الذي الله غزات يبدا الخلق چې پیدا کړی د مخلوق پاول زلبانی ابداء الخلق هغه ته ویل کېږي چې مخلوق را پیدا شي مخکې نه دغه نمونه موجود نه ثم يعيده بیا به دوباره هم پیدا کوي په قیامت کې وهو او دا دواړه احون عليه ډیر آسان دي په الله تعالی باندې اولنې پیدائش چې مخکې نمونه موجود نه دوباره را ژوند کول دا دواړه احون عليه ډیر آسان دي په الله تعالی باندې وله المثل الاعلى او د الله تعالی د پر صفاتونه دی او چت په سماوات بسمانونو کې ولر دي بزمکی وهو العزيز الحكيم مدل غالب او حکمت والا